صلى الله عليه وسلم بالحديث المرضي بدا فيه فقال إني ذاكر لك أما فلا فلك أن هذا حتى تلقى من أبويك قال فقد غلب أن أبوي لم يقل يا مراد بالرحيم قال الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من خير نساءه. یو سړی خپل ښځو له خيار ورکي یا یویله یا دوله یا دریوله ښځی ده خيار څه معنی وی اختاري نفسه کې ځان غوره کا ما سره پاتې کېږي او که ما نه جدا کېدل غواړي یا وی لکل خيار تا له خيار دی ما سره پاتې کېدل غواړي که ځان جدا کول غواړي نو دې صورت کې ځان پوه کوس دې کې خو یو د ټولو علماء اتفاق دی چې دا خيار منحصر په مجلس پورې دې کې خو اختلاف نشته چې ښځې ته وایي چې تا له خيار دی اختاری نفسه کې منحصر په مجلس کې شو دغه مجلس کې ښځې له اختیار د که ځان غوره کوي او که خاوند غوره کوي خو که مجلس ختم شو نو دا خيار هم ختم د مجلس د ختمېدو نه پس بیا دا ځان نشي غوره کولی یو خدا اتفاقی مسله شو دویم دا دی چې که ځان یې غوره که څه حکم دی او که خاوند یې غوره که څه حکم دی نو زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز که ځان یې غوره که چې ما ځان غوره که تا نه غوره که نو یو طلاق واقع شو باین زموږ مسلک دی یو طلاق واقع شو باین څه معنا ویلې مې دي چې که بیا دوباره ورسره یو ځای کېدل غواړي نکاح جدیده او مهر جدیده وي او که خاوند یې غوره که اسم نشته که ځان یې غوره که یو طلاق باین واقع کېږي که خاوند یې غوره که اسم نشته او دې کې نیت د زوج د یو او د دوو د دریو هېڅ کار نه ورکوي چې دا وایي ما خاوند پکې را دریو نیت کړي و مثلا اختاری کې ځکه نیت د ښځې له خو اعتبار نشته که ښځه وایي ما ځان غوره که په دوو طلاقو ما ځان غوره که په دریو هېڅ ضرورت د دې ده نیت نشته او که خاوند پکې د دریو نیت کړي نو د خاوند نیت له دلته هېڅ اعتبار نشته دا زموږ مسلک دی د خاوند پکې د نیت هېڅ اعتبار نشته که خاوند د یو کوي که د دوو کوي که د دریو کوي کاړو نیت نه کوي بس انحصار په مجلس پورې دی یو او دویم څه شو دویم دا دی چې که ځان یې غوره که نو یو باین واقع کېږي که خاوند یې غوره که نو اسم نه واقع کېږي دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک شو شافعي صاحب څه وایي او وایي که ځان یې غوره که نو رجعي واقع شو ګوره زموږ د هغه منځ کې څه فرق شو مونږ وایو که ځان یې غوره که باین دی هغه څه وایي که ځان یې غوره که رجعي دی امام شافعي رحمت الله علیه او که خاوند یې غوره که که ځان یې غوره که یو رجعي دی رښتیا او که خاوند یې غوره که اسم نه واقع کېږي پکې یو دا دې دی کې خو لږ اختلاف دا شو دویم اختلاف څه دی او وایي که خاوند پکې نیت د دریو کړی نو درې واقع کېږي بیا چې ما ځان غوره که او خاوند وایي چې ما خو دریو نیت کړی نو درې واقع شو او مونږ زوج نیت له اعتبار نه ورکو اوس راشه زمونږ او د شافعي صاحب په منځ کې څه اختلاف شو یو خدا چې که ځان یې غوره که زمونږ په نیز باین واقع شو د شافعي صاحب په نیز باندې رجعي واقع شو دویم څه شو که خاوند یې غوره که اسم نه شو دا زمونږ دغه مسلک دی لیکن دویم څه دی چې مونږ نیت د زوج له اعتبار نه ورکو که زوج د یو نیت کړي که د دوو د درو هېڅ اعتبار پکې نشته او امام شافعي د زوج نیت له اعتبار ورکوي که زوج پکې د یو نیت کړی و دی ما ځان غوره که یو واقع شو رجعي او که زوج پکې د دریو نیت کړی نو څو واقع شو درې واقع شو اوس به راشو مولانا صاحب احمد ابن حنبل د هغه مسلک زمونږ په شان دی بلکل مونږ چې څنګه مسلک دی بیا وایم په څلورم ځل چې که ځان یې غوره که یو باین به واقع شي نیت د زوج له اعتبار الحمدلله نیت د زوج له اعتبار نشته خو یو بل ټکی وایي او وایي که خاوند یې غوره که بیا هم یو رجعي واقع کېږي
مونږ وایو که خاوند دی غوره کې هېڅ نه واقع کېږي اسه وایي که خاوند دی غوره که یو رجعي واقع کېږي حدیث د باب په احمد حجت دی ولې ځکه چې رسول الله مبارک خپلو امهات المؤمنین له خیار ورکړی کله چې په هغه مشروبه کې یو کم 13 شپې تېرې کړې یاد لرې شوه که نه او راکوشو نو بیبیانو له خیار ورکړه او نس د قرآن پې دلیل دی یا ایها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله إن كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة نو دې کې ګوره عائشه صدیقه سوی وی مونږ پیغمبر مبارک غوره کو افکان طلاقا را به شی استفهام انکاری دی افکان طلاقا ولې دا طلاق شو څه دا خو طلاق نشو نو دا په احمد ابن حنبل حجت شو بس دا دلته مسله وه او اوس د مخکې لاړ شه من خیر نساءه ببیانو لره تخیر ورکي منحصر په مجلس شو عند الكل وقال قول الله قل لأزواجك إن كنتن تردن الله وتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن چې سامان درکم ځکه ټول باس پدیو وأسرحكن سراحا جميلا نو دې کې سوی رسول الله عائشه صدیقه چې بیبي د نبی علیه السلام ده زوج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی زوجه د پیغمبر مبارک قالت لما امرت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير ازواجه نو به شروع کړه کوم به ماته وي وقال اني ذاكر لك امرا يو خبر درته یادوما فلا عليك لا باس عليك الله تاجري چې تلوارونه کې حتی هغه پورې تلوار مکو چې مشوره وکړي مور او پلار سره او دا ولی ورته وي مور او پلار سره مشوره وکړه د حضور پاک خو خيارو چې دا خو کشره جذباتي ده اسنه د غصې د وجه نه ځان غوړه نه کی او مور پلار به وته چتم دا مشوره ورنه کی چې د پیغمبر نه ځان جدا کا قالت عائشه سوي وقد علم رسول الله مبارك ان ابوي لم يكونا يأمراني بفراقه ذكوي مشوره وكا قالت عائشه ثم قال ان الله تعالى جل ذكره ثناؤه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا قولي اجرا عظيما قالت فقلت في اي هذا استأمر ابويا فسكي مشوره وكا فسكي ديك الدنيا وخدا کی مشوره وكا دنیا و رسول کی مشوره وکم چې دنیا والم رسول نعلم ولا نعلم تردن الحياة الدنيا مقابله ان كنتن تردن الله ورسوله رسول غورکول خو الله غورکول دي ني يريد الله ورسوله والدار الآخرة قال ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلته دين غسر بتخير معلوم شو او غدوه ما خبره چې آية طلاق دې کنا چې زوج غوره کی ادي دویم حدیث کې دي ورپسې شاه سوي دا دیوس مسروق عي خيرنا فاخترنا الله ورسوله الله ورسوله مبارك کہ رسول سره پاتې کی ګودیل چې الله خوشاله شي دا الله په حکم دا د شو لکه چې الله سره پاتې شو دا الله د دین نه جدا نه جدا الله د پیغمبر نه فلم يعد ذلك علينا يعد کې ضمیر رسول الله مبارک تراجه کا یا لم يعد علينا شيء ان دا طلاق نشمیرل شو کوئی کې په دارت شو پچا باندې احمد ابن حنبل باندې شابته بیا سوی مسروق کوئی ما د عائشه نه تاسو کو د خيره خيار فقالت خيرنا افكان طلاقا ذکر مخکې تیر شو کنه فلم يعد افکان استفهام انکاری طلاق شو نا ولدا استنکاری ذکر مخکې لم يعد ذکر شو فقال لا أبالي مسروق تابعي لي في پروانه لرم خيرتها واحدة أو 100 بعد أن تختارني كسل ظلم خيار ورکم او جماغ ورکی پروا مې نشتا نو کدا طلاق ویره درو زنو زیات بیا نشي ورکولې یو دل تغورک یو طلاق واقع شو دوباره زوج غورک دویم طلاق واقع شو درې باره زوج غوره کسو شو درې بیا سلورم نشي ورکول دی وی سل دله اختیار ورکوما ولی ځکه دا طلاق نه دی مخکې لاړ شوه فارقتو کې او صرحتو کې دا باین الفاظ دي ما ویلو
چې کنایي الفاظ استعمال شي هغه طلاق باین واقع کېږي او حکم د باین مې درته ویلو یا انت خلیه تزان له انت بریئه تزمان وزاره او ما عني به الطلاق فهو على نيته فدې کې د ټولو علماء اتفاق دی که نیت ته طلاق کو طلاق باین شو که نیت د طلاق دې نه دی کړی ها تزمان وزاره څه زما خدمت نه کوي طلاق نیت یې نه انت زمانه ځان له څه معنا ما له نږدې کېږي نه طلاق نیت یې نه دی هیڅ پروا نشته دې کې اتفاق دی ورپسې شه وصرحوهن سراحا جمیلا نو دا د طلاق نه تعبیر په صراح سره وکړو معلومیږي دا چې صراح کې نیت وکي نو طلاق په معنا مستعملېږي الله دې تعبیر ذکر کړی دی ورپسې شه تصریح یا فارقوهن بمعروف د طلاق نه تعبیر په فارقو سره وکړو نو معلومیږي دا چې فراق لفظ کې نیت د طلاق وکي نو واقع کېږي الله دې تعبیر کړی دی قال عائش نیت پکې وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوي لم يكونا يامراني بفراقه ګوره فراق په معنی دی چې مستعمل شو په جداوالي په طلاق باندې نو ګوره الفاظ دا حدیث او قران کې د صراح د فراق او فارقو صرحو وغیرہ دا ټول په طلاقو کې مستعمل دي خو نیت په ولا کې زو سر پسې شه من قال لامرأته انت علی حرام ځان په سپیکا چې خدای ته وي ته په ما حرامه دې کې اوس مولانا صاحب د دې څه حکم دی دې کې ځان لک پیکا زمون پنځ دا په خزو په غیر خزو دواړو کې مؤثر دی مؤثر لفظ مې وي څه مطلب خدای ته وي انت علی حرام او نیت پکې د طلاق وکړو باین واقع شو انت علی حرام او که طعام ته وي چې حرام لا اكل هذا حرام علي ان اكلها فما حرام دي كبعد خوراك ان اكله مؤثر يمين شو کدی بیا دا خوراک او خوړ کفاره د یمین ورکی موږ ډیر خلک دلته تیرو دي کنه هم ډوډۍ خوري نه حرام نه خور او بیا کینی وخوري ودانه حانس کو نو زمون په نس باندې په خزو کې مؤثر دی حرام مؤثر لفظ مې وي او په خوراک کې مؤثر دی څه مطلب که خزه ته حرام وي او نیت یې طلاق وکړو طلاق باین واقع شو او که خوراک ته حرام وي نو بیا هم څه شي شو یمین دی دا عرفان یمین دی ظاهرا خو والله پکې نشته نه پکې بالله تنت الله اشتا قرآن وتویل دی زما دلیل دی قرآن کوم دی ویلی دی چې رسول الله مبارک لفظ حرام ویلی والله سوي لما تحرم ما احل الله لك لما تحرم ما احل الله فتولى چې رسول الله مبارک حرام لفظ ویلی او بیا وتعالى رستو سوي قد جعل الله تحلة ايمانك دا څه ده کنه دا قد جعل الله تحلة ايمانك نو اق حرام ته الله په دغه آیات کې حرام دا یمین وي نو زمون پریز په دواړو کې مؤثر دی شافعي سبوی په خزو کې مؤثر دی او په طعام په غیر د خزو کې نه دی مؤثر غیر د خزو وی طعام دی وی حرام جامع دی حرام کوم واغستا تا سره خبره مې وکړه حرام کوم د سره وکړي مون خوای دا ټول یمین شو خزو کې طلاق نیت وی په دې شرط او په غیر د خزو کې یمین شافعي سبوی نه مؤثر په خزو کې دی په نیت یو ک طلاق او په غیر خزو کې مؤثر نه دی الکه پویږي کنه غیر د خزه طعام او بس کل جامع خبر ټول پکې راځي او حسن بصری سوي ابن عباس سوي حسن بصری ابن عباس وی خزو کې تاثیر نشتا په خزو کې تاثیر نشتا بس بیا وای ماته ورسما سوي زمون پریس پچا کې مؤثر دي دواړو په مؤثر کوی شوې کړه حکم یې رسول ته به نور حکم او مؤثر شو د شافعي سے پنيزه په خزو کې مؤثر دي بغیر د نساو کې مؤثر نه دي او د ابن عباس په نظر په دواړو کې مؤثر نه دي اوس پیښه په خبره دا خو یو مسله شو دویم څه دي که چرته اوس راشه حکم لې که چرته د خدای ته او چې حرامه اوس حسن بصری سوي وی کنیت د یمین کړو یمین شو کنیت ر طلاق کړو طلاق شو خدای ته وی انت علی حرام وګوره
نیت یې د یمین کړی دی ځکه دا په یمین کې مستعملېږي طعام نو یمین شو کفاره دی بیا که خبرې ورسره کوي کفاره د یمین دی ورکړي او که نیت یې د طلاق کړو طلاق باین واقع شو او که نیت یې د زهار کړی و ماشاء الله عجیبه ده زهار خو انت علیه که زهر امي نو زهار شو زهار کې مسله را روانه ده خبرې د په طلاقو کې او نه د پاتې امام بخاري خپل تفصیل نیولې نه پیښه په خبره حسن بصري څه وایي که نیت د یمین کړی یمین شو یمین څه معنا که بیا ښځې سره یو ځای کېږي نو کفاره د یمین دی ورکړي که نیت یې طلاق کړی څه شی شو طلاق شو کم طلاق باین او که نیت د زهار کړی زهار شو دا د حسن بصري رحمه الله قول دی او ای مولانا صاحب دا د شافعي او د اسحاق هم دی تیر وطن دا د حسن بصري هم دی د شافعي هم دی او د چا دی د اسحاق هم دی د چا شو لکه حسن بصري شافعي اسحاق ابراهيم نخعي دا مرګري دي ټوله اوس راشه امام مالک صاحب څه وایي هغه وایي درې طلاق واقع کېږي که انت علی حرامي اوې که نه څو طلاق واقع کېږي درې طلاق واقع کېږي انت علی حرام امام صاحب رحمت الله علیه څه وایي ما ته ګوره امام صاحب وایي چې انت علی حرام اوی اوس وګوره نیت یې کړی دی که نه دی کړی که نیت یې نه کړی یمین شو که نیت یې کړی نو طلاق شو باین او که نیت یې د یو کړی یو واقع کېږي که د درې یې کړی درې واقع کېږي که د دوه یې کړی بیا یو واقع کېږي ولې حرام لفظ مفرد دی د یو نیت پکې صحیح کېږي ځکه یو واحد حقیقي دی د درېو نیت پکې صحیح کېږي پرون مې ویلي درې واحد حکم دی یو فرد دی غون مجموعه نه زیات نه کم زیات کم وایه نه زیات نه دی او دوه نه فرد حقیقي دی نه فرد حکم دی بیا وایم زموږ مالک صاحب پنې درې واقع کېږي مغلظ شو هغه که د مدخول بها غیر مدخول بها یو فرق کوي خو پرېږدوه او زموږ مذهب څه شو شابه که نیت یې نه کړی یمین شو که نیت یې کړی نو طلاق شو اوس که نیت یې د یو کړی یو شو که د درې یې کړی او که د دوه یې کړی بس ماشاء الله من قال لامرأته انت علی حرام وقال الحسن حسن بصري څه وایي نیته نیت له اعتبار د ما درته وایي نیت له اعتبار اوس به یو خبره درته وکړم اصل مسلک زمونږ هم دقه دی چې نیت له اعتبار دی اصل مسلک دقه دی چې چا له اعتبار دی که نیت د یمینو یمین شو که د طلاقو طلاق باین شو پوهېږې لیکن دا زما اصل مسلک بیان کو متأخرینو فتوا ورکړې ده چې ښځې ته وایي انت حرام اوس په نیت له اعتبار نشته بس دا طلاق باین دی متأخرینو احناف فتوا ورکړي عرف کې وایي دا اوس نن سبا دا خلک په چا کې استعمالوي عرف کې په طلاقو کې استعمال لکه انت باینتون چې وایي او نیت پکې وکړي نو څه شی شو لکه بس یمین پکې نه صحیح کېږي طلاق دی وی عرف کې متأخرین احناف فتوا ورکوي چې دې کې نیت د یمینه نه صحیح کېږي څه شی دی لکه اوس بس دا طلاق دی عرف کې دا لفظ په طلاقو کې ډېر زیات مستعمل دی زمون متأخرین احناف په دې فتوا ورکړې ده مخکې لاړ شوه وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه چې طلاق درې ورکړي حرمت نو په دریو طلاقو اطلاق د حرام وکړه که نه وایي خدایا چې په طلاق اطلاق د حرام وکولی شي نو د حرامو نه هم نیت ته طلاق وکولی شي دی مطلب شو فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا الذي يحرم الطعام د شافعي سره مرګرتیا کولا لکه پیږي چا سره مرګري دی وی دا پشان دا غیر نه چې يحرم الطعام طعام وي نشي حراموله لانه لا يقال لطعام الحل حراما حلال طعام ته حرام څنګه وي والته موثر نه دی او مطلقي ته حرام ویلی شي د جواب وکما چې حلال طعام ته حرام په دې معنی کوي حرام د ذاته ته نه مراد کوي چې کله وایي چې دا طعام نخرم حرام حرام د دې نه حرمت لذاته حرمت علیه مراد کوي حرمت لذاته نه چې د خدای په نزد حرام دی حرمت په چا باندې په دې علیه په دې حالف شو
وقال في الطلاق ثلاث لا تحل فطلاق کی وداد قرآن حکیم في لا تحل راغی حتى تنكح زوجا غیره او پتو عام کې زم پتو عام کې براغله دي قرآن حکیم متویل دي ما مثال در کلمه تحرم چې هغه شات حرام کړي دارت شوفي وقال الله تعالى قال واذا سئل عمن طلق ثلاثا دري قال لو طلقت مره او مرتين نو بیا رجوع شتا او کچرت ثلاثا شي نو فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فدو باندې ابن عمر یو ورکړ نو رجوع یې وکړه او فان طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ګوره د ابن عمر رحم دا شو طلقها ثلاثا چې درې یو ندي هاي خدایا ابن عمر خو پکې دا قیدونه لګو چې فان طلقها ثلاثا في المجالس الثلاثه پیری دې پکې دا قید نه مطلق شو او ظاهر مولانا حقیقی معنی دقه د چې کوم متبادر ذهن تر مجاز د خبر ادم چې قرینه ای نو چې درې وې مچ 300 روپے ورکنو ته یو ورکه خدای بنده ولې کړی داسې 300 روپے ورکنو ته یو ورکه نه ما خدا سره او که قرینه وا لکه زم ټولو ل 300 ورکا نو شپږ رسنه دی مراد د اوس تقسیم په افراد عرفان پویږي بیا درې مراد کیږي بیا شپږ نه د څه قرینه ده زمخ کې لال شوا دا تريده چې د اراده وینه جمع نشوا درنګ تیر نه کان طلقها چې د دویم خاون طلاق ورکو نور علی نبی صلی الله علیه وسلم قال يا رسول ان زوجي طلقني لمبي واني تزوجت زوجا غيره ودخل بي ولم يكن معه الا مثل الهدبه فلم يقربني الا هنه واحده هنه يوذلاني زي شوي د خجمانه ده شوي ول بخبلوي هنه يوذل ولم يسل مني الى شيء افاحل لزوجي الاول فقال لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي نقول اللفظ لا تحل فراغي لفظ چه استعمال شو لا تحل سمانا حرمت نو پیغمبر مبارک په طلاق د چا اطلاق وکړه د حرامو نو حرامو نه طلاق غشته شي بس او طعام حلال ته وی حرام نه ویل کېږي ما جواب وکړه چې زه وته حرام لعینه نه ویم چې د خدای په نس حرام دي اسا خبره ټیک تا او که زه وته حرام ویم په چا باندې علیه چې دا چا ویل دي مخکې لاړ شه ابن عباس رضی الله عنه دلته یو ریدا هغه وی که خدای ته انت علی حرامن وی اسم نشته لغوه دی وی ابن عباس سوی که خدای ته وی انت علی حرامن څه شي لغوه دی وی دا ها دی په دې کې متفرد دی مولانا صاحب شابه ليس بشيء طلاق ندي وقال لكم في رسول الله اسوه حسنه ذکر پیغمبر مبارک لفظ حرام ویلو نه طلاق اوسه نو زم لفظ حرام په خذو کې نو ویل پس کې ویلو په طعام کې ویلو پیږي په خبره ليس بشيء شيء اس شيء ندي ول ندي کفاره ده قران وای زمخ کې لال شو خبر خلاص جوام هغه چې دا اوسوه حسنه ویني پیغمبر مبارک حرام ویني نه طلاق شو نو زم حرام خو په خذو کې نو ویلې په حاصلو کې ویلو مخ کې دا اتفاق خبر تیر شوی دا لما تحرم ما احل الله لك ویګه دا پیغمبر چې وای الله وته ولې پدان حرامه نو پیغمبر ولې پته چې وای حرام حنا حلالي پدان حرام کړو کنه ځکه خو الله وته وای شابه جوله صمغه جوله کڼ وته وای جوله وته وای د دې بوټو نه چروزي وایګه په خبره کڼ جوله نور ته سو وایم کی چیړ دا شو صمغه پرمس کی ویرمس یو بوټه دی پاغي کی وی حلاوتی فيه حلاوه رمس ته دا جکم نه د مغافیر روزي هغه بوټه ته رمس وای
د کیکر یو قسم دی. د چا قسم دی؟ د پلوسې او د کیکر یو قسم دی. د پلوسې اغفر الرمس اذا ظهر فيه، چې پکې کله مغافیر راشي. واحدها مغفور او مغافیر فی پسې بدلیږي مغاسیر متوي اور پسې شاه. چې ما دیگر براو ګرځي دمانځنه من العصر من صلاه العصر دخل على نسائه ما د تویل پټول بیبیانو به چکر لگاو فیدنو من احداهن فدخل على حبسه یو تبني دې کې داخل شو په حبسه بنت عمر فاحتبسا. دا دراوی غلطی رضا حبسه نه زینب دا یاد لري دا داخل شو په حبسه یعنی په زینب فاحتبسا اکثر ما کان يحتبسو. نو فغیرت عائشه وی ما غیرت کو غیرت په پیغمبر کړي دی چې ولې غي سره زیات وخت لري. فسالت عن ذلك ما تاسو کو چې دا ولې دی زینب سره ډیر وخت لري. فقيل اهدت لها امراه من قومها فهديه کې وروړي دی زینب لا یو خدای د قوم د غین عقته د سرمن یو لوخي د عسلو. فسقط اغا په پیغمبر مبارک اسکی شربتن. فقلت اما والله لنحتالن حيل جوړو. فقلت لسوده تدا سوده نه بلکې چا سره دا میټینګ کړي دی وایا حبسه سره. یاد لري دا کنه ال تر حبسه په زینب دو دلته کې سوده نه ده ور روانه و مخه د حدیث کې وتبدیلی نه کې خدا په پیکا انه سيدنو منك فاذا دنا منك فقولي ورته واچ غلط مغافيرا او دروغ هم نه دي. ممکن ده چې د مغافیرو نشاط خلق وروړي کنه چې مچه أكلت مغاريفير فإنه سيقول لك لا. فقولي له ما هذه الريح التي أجد فإنه سيقول لك سقطني حبسة شربة حبسي بدأ زينب دا. فقول لو جرست نحله داغي مچه راخ كلي دي عرفت لرا عرفتم أغبوتي توجي كم مغافيري. وسأقول ذلك وقولي أنت يا سفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب سودة فذيك سوق دا حبسة دا. فأردت أن أناديه بما أمرتني إذا وتعوذكم جدا مغافير قولي فرقا من كتان يريدم عائشة يتخفى شيء. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت ما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقطني حبة شربة عسل. فقالت جلست نحله العرف أغبتي إذا مغافير كني بك. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حبسة يعني زينب قالت يا رسول الله لا أسقيك منك. قال لا حاجة لي فيه. ويجي كنا أو علي حرام لفظ ويلي قرآن وي دیکھے غنیشتا ورکه پیغمبر عالم الغیب بیان مدارو ور سره کول زدالو ور سره کول چې دا خو تاسو او که هر دی حاضر او ناظر نو بیا خو بوته پته وکنه مخکې دا. قالت تقول سودین مراد سوق د حبسه ده. والله لقد حرمناه من بلا شيء حرام کده مناسبت شو. نو ما وته ګور چپ ش خبره بارونه دي ولې زموږ راز پاتې شي چپ شنو الله بیا خبر کا ورپسې ش مولانا صاحب بس دیکھیے اور کوٹ اختلاف دی مولانا صاحب ځان په کا مولانا صاحب که چرته یو صلیخ خپل منکوحی ته اوای ان دخلت الدار فانت طالق نو که کور ته داخله شو طلاق واقع شو. یاد لري خبره اس اختلاف پکې نشته. لیکن که یو خزه په نکاح نه دا غشته او ان نکحتک ان تزوجتک فانت طالق آیا دا طلاق واقع کیږي کنه واقع کیږي. نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې چې نکاح او شي طلاق به واقع شي. دا قرانګي او عبدت وی ان ملکتک وانت حر کله ستا مالک شما نو ته حر. نو دی وخت کې واقع نشو او چې کوم وخت په ملک کې راشي نو حر بشي. زمونږ پنځه یعنی نسبت می او که چاته وایا سبب د ملک تا او سبب د تزوج ته چې نکاح ده سبب ته نسبت وکړه چا ته نسبت وکړه سبب د ملک ته چې هغه نکاح ده او هغه شرع ده په عبد کې شرع ده او په ښځه کې نکاح ده. ان ملکتک فانت حر دوی ان تزوجتک فانت حرة فانت طالق دا لفظ وی. نو زمونږ پولیس که عبد په ملک کې راغی نو حر شو او که ښځه نکاح کې راغله نو طلاق شوه. شافعي صاحب وایي چې نه دا غیر مؤثر دی. که دا ښځه عمدقه ښځه سبب په نکاح کې مراله نو طلاق نه واقع کېږي او که دغه عبد په ملک کې مراغی نو حریت نه راځي. ولې ځکه چې ته دې وخت کې وې نو دا محل نشته. ان نکحتک
فانت طالق یا ان ولکتک ان اشتریتک فانت حر. وی دلته کې محل نشته، لفظ لغو شو. دلته محل نشته، لفظ څه شو؟ لغو شو. موږ څه وایو؟ موږ وایو دلته کې خو محل نشته، خو ده خو محل ته نسبت کله کړی دی؟ پس د وقوع د سبب نه. شابسې کله نسبت کړی دی؟ پس د وقوع د سبب نه چې تزوج او ملک او شراء ده، نو هغه وخت کې به دا لفظ متحقق شي. دا معلق دی. څه دی؟ لکه معلق دی هغه کې. لکه زه ورته مثال ورکوم، لکه خپلې ښځې ته وایي چې ان دخلت الدار فانت طالقون، نو دا معلق دی. کوم وخت کې واقع کېږي؟ په دخول. دلته کوم چې سبب راشي نو معلق، دا معلق. پوهېږې په خبره؟ و د شافعي صاحب یو دلیل دی، هغه به راشي انشاءالله العزیز. دی وایي لا طلاق قبل النکاح. حدیث کې هم دقسې دی. هغه حدیث په شرط د امام بخاري برابر نو راوی نه او ترجمه الباب کې ذکر کړ. دا حدیث شته په ترمذي وغیره کې، په سننو کې شته چې لا طلاق قبل النکاح ولا عتق قبل الملك. هاي هاي خدایا یاد کې کنه، لا طلاق قبل النکاح ولا عتق. دا شته حدیث خو د په شرط برابر. هغه حدیث ته جواب وکم چې کوم دی وی لا طلاق قبل النکاح، هغه تنجیز دی، تعلیق نه دی. چې یو ښځې ته وایي انت طالق او لا په نکاح کې نی، نو که دا ښځه سبب په نکاح کې مراشي نو دا لفظ لغوه شوی دی. ولې انت طالقون خو تعلیق نو تنجیز و دی وخت ښځه نه ده. یا پردی عبدي دی ورته وایي انت حر، دا لفظ لغوه شو. ولې لغوه شو مولانا صاحب؟ ځکه دې وخت کې خو د عبد نه لري، نو که سبا د عبد په ملک رام شي نو نه حر کېږي. نو لا طلاق قبل النکاح تعلیق نه دی بلکې څه دی؟ تنجیز دی. ولا عتق قبل الملک، دا څه شی دی؟ وایا تنجیز دی، تعلیق نو ځکه لغوه شو. او دا ما چې کوم صورت کې تاسو سره اختلاف دی تعلیق دی. وقول الله تعالی يا أيها الذين آمنوا إنا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. دا دی الله پاک وی چې طلاق د نکاح نه پس دی، د مناسبت شو، د دلیل شو. یا ایها الذین آمنوا د امام شافعی رحمت الله علیه اعلان مسلک د شافعی ته دی، د امام بخاری. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا نکحتم چې تاسو به نکاح والے مؤمنات لره ثم طلقتموهن بیا ول طلاق ورکړئ من قبل ان تمسوهن، مخکې د هغې نه چې مو جما کړي، فما لکم علیهن من عدة، ولې جما نه ده شوې د غیر مدخول بها عدت نه تعتدونها عدت خو دې دپاره چې پته ولګي چې حامله ده که نه د هغې سره خو جما نه ده شوې. فمتعوهن وسرحوهن څنګه متعه سامان وله ورکئ او خوشې کئ په ښکلې طریقې سره. یا لکه پوهېږې نو دا د قرآن څه وایي؟ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتم، چې طلاق به کله ورکئ مولانا صاحب؟ نکاح وکړې. نو زه یم ولې دا خو زه منم، دې خو د دې رد نه دی کړی چې د نکاح نه مخکې طلاق نه واقع کېږي. دا خو یو واقع او مسله ذکر کړله. او موږ هم وایو که نه چې دا تعلیق وکړي نو کوم وخت به طلاق واقع کېږي؟ چې نکاح راشي که نه. ته خو سره ما ته وګوره، قرآن حکیم کې رب العالمین د تعلیق ذکر په خپله کوي که نه صحیح کوي دی؟ ولې الله وایي ومنهم من یقول، څنګه دی لکه ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتاني الله من فضله لنصدقن. الله پاکی صفت کوي، حالانکه دې وخت کې صدقه نه ورکوي، مال نشته، دې تعلیق کوي. څنګه دی لکه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. الله دا دې ګوره صفت کوي په مقام د مدح کې راوړله، حالانکه دې وخت کې صدقه نشته، تعلیق یې کړی دی. تعلیق صفت یې وکړه که نه؟ معلومیږي دا چې تعلیق صحیح کېږي. که تعلیق نه صحیح کېدی نو ولې به الله پاک دا ذکر کو؟ او یو دی بل دی کوم دی چې من عاهد الله معاهده کړې وه چې که زه دې جهاد کې خدای شریک کړم نو الله به وګوري چې زه څه کوم. تېر شوي دي که نه؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله
ګور الله پاک د هغه تعلیق صفاتو کا الله پاک دا هغه تعلیق سو کا صفاتو کا هغه تعلیق بخاری کې دی ویلې دی چې کله ان اشرک لا ان کم ځای کې دی که الله پاک د جهاد لبوتلم د الله به وګوري چې ز سکوما لا يرين الله ما اجدو پویږي په خبره نو د تعلیق صفات کوي نو تعلیق څنګه باطل ہے مخکې لار شوا او دین خو دین کار نه کوم دا خو یو مسله د جزئیه ذکر کړل وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النکاح هغه حدیث د ابن عباس ته په مصنف د ابن ابي ترمذي کې مشتا په مصنف د ابن ابي شيبه کې ما درته وسوي امونږ واو چې دا غینه تنجیز مراد دي سړي او د دیم تعلیق کې منکر واقع کوو چې نکاح راشي ويروى في ذلك عن علي ودي وداع حضرت علي دينا فكي منقول له او دا سعد بن سعيد بن مسيب دا عروه او دا ابو بكر بن عبد الرحمن او دا عبيد الله بن عبد الله بن عتبه او دا ابان عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد والقاسم وسالم وطاووس وحسن وعكرمه وعطاء وعامر بن سوى جابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وهريم ابنه والشعبي انها لا تطلق ولا التابعين او اتباع التابعين رولنا پویږي په خبره لیکن دې طرف ته چې څوک کوئی تعلیق صحیح دی عام بلاشي دی هغه ذکر نکړه پویږي په خبره هغه ذکر نکړه مخکې لار شوا او دې مسله کې امام احمد د شافعي سره دی او امام مالک او سفیان ثوری او ابراهیم نخعی و غیره امام صاحب سره دی احمد چا سره دی شافعي سره او مالک چا سره دی امام ابو حنیفه دوی امامان یو خود دی خوا او دی خوا تم بلا تابعین دی سفیان ثوری دی ورکه لیس دی ور سره ابراهیم نخعی دی ور سره دی بلا شی دی زمخ کې لار شوا بس اوس دا بل مسله شروع شو چې طلاق د مکره واقع کیږي کنه واقع کیږي طلاق د مکره واقع کیږي که نه واقع کیږي ائمه ثلاثه وی نه واقع کیږي طلاق د مکره بالکل وی نه واقع کیږي ائمه ثلاثه او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې طلاق د مکره واقع کیږي ایو سړي جبر شټو پکې خچخه طلاق غني کې درې پرېدما وجنم دی او دی غریب مجبور دی درې طلاق وي یو وي درې وير سوچي وي نو د ائمه ثلاثه پنځ دا طلاق نه صحیح کېږي د امام صاحب پنځ هغه سوي هغه سره دلایل شته جوابونه کومه خدا هغه غټ دلیل دا دی چې ایمان د مکره نه واقع نه کفر د مکره نه صحیح کېږي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ټوپک پکې دي شابه کلمه د کفر وایا ټوپک پکې دي کلمه د کفر وایا او کلمه د کفر او نو کافر کېږي نه لغوه شو څه چي لکه نو دا غرانګ ټوپک پکې دي چې خدای له طلاق ورکاو د طلاق ورکا د لغوه شو وی ایمان نه طلاق مضبوط شه دي سر دار مدار د ټولو شیانو خو په ایمان دی نو ایمان نه زایل ایمان نه ختميږي په اقرا نو طلاق بس ایمان کفر نه واقع کیږي په اقرا نو ایمان طلاق بس واقع شي ظاهر کې چې ګوره تا ته بد دوی دلایل مضبوط ښکارېږي او چې حقیقت ته ګوره پته بد توصل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوي او نه دا څه بنه کې څه کې قیاس مع الفارق ولکه ایمان جدا شی طلاق جدا شی ته ایمان او طلاق کې فرق وکا قیاس مع الفارق مکوا محل د ایمان قلب دی محل د طلاق لسان دی محل د ایمان قلب دی ماده ته پدې کې په کتاب الایمان کې تفصیل ویلې دی وقلبه مطمئن بالایمان قلبه قل هل شققت من قلبه وغيره وغيره محل د ایمان څه شی دی لکه وی د خو اصلاح د خو په کلمه د ایمان وی خو د یاره نه وی هل شققت من قلبه خلی سره تعلق دي چې چا سره تعلق دي زړه سره یو لکته یاره نه وجنه ویلې کده رضا نه ویلې نو محل د ایمان څه شی شو قلب محل د طلاق څه زړه نه دی جبه ولې که پټوکو کې یو سړی خدای ته وی انت طالق طلاق واقع شو لکه نشتا پایرتی وتا په خطایت وتلا په خطا قران زنه پیغمبر وای
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. درې سیزونه دي چې هغه قصد قصد او ټوقه صدا نو په ټوقه کې خوړه کې نه. الطلاق والعتاق واليمين، وفي رواية الطلاق والعتاق والرجعة. چې خدای ته په طلاق رجیله پس رجوع کې په ټوقو کې وسره رجوع کړله او مشوه. الطلاق والعتاق واليمين وفي رواية الرجعة. نو پیغمبر خپل ورته وایي چې په ټوقو کې هم طلاق واقع کېږي، نو ټوقو کې خو نیت نه. آی هاي خدای پوهېږي. اوس به راشو مولانا صاحب خبره خلاصه شوه دلته کې داسې زبردست دلیل مې راته وایي چې ګرځو پسې کتابونو کې مزېدار دلیل مې درته وایي. هغه څه دي هلته کې چې اکراه وشوه په ده په کفر باندې چې شابه کلمه د کفر ووایه، نو هلته شارع څه وایي؟ قلبه مطمئن. هلته د محل نه ازاله نه ده راغلې، او که هلته د محل نه ازاله راله جبر یې پې وکړو د خولې نه مې ایمان ووته مړه ده پرېږده وه د زړه نه مې ووته، هلته بیا مؤثر دی، کافر شو. هلته کله سړی نه کافر کېږي ووایه قلبه مطمئن بالایمان چې د محل نه ازاله نه ده راغلې. هلته د مکره کفر ځکه نه صحیح کېږي چې محل کې ایمان موجود دی، او دلته محل د طلاق لسان دی څه چې دی لکه هغې نه ازاله راغلې ده. ته امام صاحب سره ښکرې جنګې پوهېږې په خبره دلته د محل نه ازاله راغلې ده، وقلبه مطمئن بالایمان هلته نه ده راغلې، نو ځکه د مکره طلاق صحیح شو. اوس چې د ده کوم دلایل دي ابه زه اوس ویمه. اذا قال لامراته د ده میرانه مسلک ته ایمو ثلاثو ته دی وهو مکره هذه اختي. چا به ده ووایي چې دا مې خور ده، وایي دا مې خور ده، فلا شی علیه. مړی دا خو موږ هم منو چې زور پې ولګوي چې دا مې خور ده، او پړه کې د چا نیت وکړي؟ د دیني خوره. چا به څه بې څه نشته، دی کې خو موږ هم منو. قال النبي صلی الله علیه وسلم قال ابراهیم لسارة هذه اختي. ابراهیم چاته ویلو؟ سارې ته، وی دا مې خور ده. وذلک فی ذات الله عز وجل، د الله ذات نه مراد د الله په دین کې ورته خور ویلو. نو ګوره هسې یو تپوس ته نه کوم، امام بخاري خو ډېر لوی محدث دی، استنباط د مسایلو هم کوي، فقیه هم شو، خو چې کوم ځای کې بیا د ادلو په منځ کې اختلاف راشي که نه، نو بیا د چی نه هیڅکلې بیا د چی تاسو ته تپوس کوم ابراهیم مثلا مکره نه، اخو مکره نو مکره خو دې ته وایي چې د هغه رضا او اختیار ختم شي. چې شابه ووایه نو د مصر بادشاه یا پولیس والا پې تورې ښودې وه چې ده ووایه چې دا مې خور ده، نه خو مکره نو، د خدای بنده راته څه وایه، هغه مکره نو که نه، هغه خو یو بونه ځان بچ که او که دی نم وی نو نه ویلی شو، په هغه چا جبر کړی چې ده ووایه چې دا مې خور ده. زما خبره خو په دې کې ده، مکره خو دې ته وایي چې په هغه باندې ټوپک کې دي شابه هله شابه رضا د هغه خپل قصد ختم دی، د هغه قصد څه کې ختمه چې ستا کوم قصد دی دله ختمومه بولم د شابه زما قصد ووایه. نو هلته په ابراهیم علیه السلام خو چا اکراه نه ده کړې یوه. دویم ده چې هذه اختي کې خو زما هم اختلاف نشته، که جبر هم پې چې دا خو لا جبر نه دی، که جبر هم وشي چې وایي دا مې خور ده او تا پکې نیت وکړه د دیني خور نو هېڅ واقع نه شو. دا مسله خو زما دا خو دې خلاصه شوه خبره. تا د ابراهیم علیه السلام مثال ورکړه ها چې هغه خور ویلې او مکره او څه واقع نه شو. زه وایم مکره نو لاول مکره نو مجبور او دیته چې د الفاظ ویم جبر پې نه اکراه پې نه ده شوی. نمبر ایک. نمبر دو مې څه ووی چې که اکراه هم وشي چې ووایي چې دا مې خور ده نو زه به پکې نیت وکړم. خبره زما په صریح طلاق کې ده، صریح کې د نیت نه واقع کېږي. خبره زما په چا کې ده لکه صریح کې د نیت اعتبار نه، خلاصه شو خبره، نو دا واقع کېږي. او مولانا صاحب دې کې که دې وایي چې زه خو طلاق لفظ نه ویم څه ویمه، طلاق پتې سره ویمه، هم واقع کېږي. فقهاو لیکلي دي دا توی او تی د یو بل په ځای استعمالېږي.
پوهېږې په خبره دا واقع کېږي او که دې وایي چې طلاق په دی به طلاق ووایم کاف به ووایم د قاف په دی هم واقع کېږي دا کارونه پکې دا نیتونه پکې خوند نه کوي دا پکې هېڅ فایده نه کوي که دې وایي توی په دی به تا ووایم طلاق او تی به م ووایم وروسته به کاف ووایم طلاق به ووایم طلاق واقع شو پوهېږئ دا توی او تی د یو بل په دی استعمالېږي پخوانو مولیانو به ټولو توی په دی څه وې تی وې او اوس هم ښاریان چې د قاف په دی څه وایي کاف لفظ استعمالوي مخکې دا اوس دا مسئله مخکې یو ځل ذکر کړه اوس نور جزئیات ورسره ذکر کوي باب الطلاق فی اغلاق الطلاق فی اغلاق اوس دلته کې یو حدیث ته خو په شرط امام بخاري برابر نه دی نو هغه نه راوړي مولانا صاحب زما په خیال چې سبا به ده ووایو ښه سبا به ووایو ځکه چې وخت یې ختم دی دا بل کتاب پرون هم پاتې و نن هم پاتې کېږي خیر دی دا طلاقو بابونه دي که نه دا به لږ ووایو بیا وروستو انشاءالله العزیز تفصیل راځي یو نه پاتې کېږي ستاسو مسله طلاق ټوله ذکر کېږي ایک عورت کو باپ کے گھر میں طلاق دیا یعنی شادی نہیں کیا اس مہر کیا کیا حکم بس مہر بور کئی کنا کہ مہر مقرر کری مہر بور کئی نصف ما فرستم خواہ حقیقی قرآن کے نصف ما فرستم دے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر آپ پیشاور سے بنو ہو جائے تو آپ کو طلاق ہے پھر شخص نے کچھ دن بعد خود اجازت دی تو یہ عورت نہ کدوت داوی لی کدا ما دب اجازت نہ بغیر لاڑ طلاق ہے نو بیا کو اجازت ور کی طلاق نہ واقع کیږي او د کدا پکې نه ویل چې د ما اجازت نہ بغیر بیا طلاق واقع شو آدمی نے کہا اگر میری بیوی فلان زید کی گھر چلی تو میرا اور ان کی رشتہ ختم یعنی شوہر نے کہا میرا رشتہ جو بیوی کے ساتھ ہے ختم نو کنیت دا طلاق دے نو طلاق واقع شو کہ اسے زجر ور کئی نو طلاق نہ واقع کی ورپسې مولانا صاحب بسم الله الرحمن